بسم الله الرحمن الرحیم د فارسی زبان درس په حواله نن یو څو نور معلومات تاسو ته درکو. مخکې خو د نوم او د ځای تپوس متعلق مونږ په درس کې ویلي وو چې تا نوم څه دی او ته د کوم ځای هغې درس شوی دی. نن به ته چې چانه تپوس کیا چې ته څنګه یې نو ته به فارسی کې ورته وایې تو چطور هستی. په جواب به دوه قسمه جوابونه به ورته میلاویږي. تو چطور هستی ته څنګه یې. اب په جواب کې یا وایي من خوبم زه ښه یمه، یا به داسې وایي من خوب هستم. من خوبم دا هم ورته ویلی شي زه ښه یمه، او من خوب هستم زه ښه یمه دواړه کولی شي. او که ښه نه بیا به ورته په جواب کې وایي من خوب نیستم. نیستم هستم په ځای باندې به نیستم زه ښه نه یمه. نو درس چې تا نه څوک تپوس وکړي چې ته څنګه یې تو چطور هستی، شما لفظ هم استعمالیدی شي ادب دپاره. شما چطور هستید بیا به هستید وایو، هستی نه هستید یې دال. تو چطور هستی یا شما چطور هستید. جواب به دوه قسمه من خوبم یا من خوب هستم چې ټیک دا دواړه ویلی شي. او یا به وایي چې من خوب نیستم. نو بیا چې یو کس ته وایي چې تا سره ملاقات باندې ډېر خوشحاله شوم نو ورته وایي به خوش وقتم. دی به هم درته وایي خوش وقتم. لکه په انګلیش کې مونږ وایو نایس ټو میټ یو، یعنی تا سره ملاقات باندې ډېر خوشحاله شوم نو خوش وقتم. ته به هم وایي خوش وقتم، هغه به هم درته وایي خوش وقتم ستا په ملاقات خوشحاله شوم. نو دا نن ستاسو د جملې د فارسی ګرامر شوي.